که چېرې ستاسو هم ویښتان پرېوځي یا په مخ کې غوړوالی نه وي او ویښتان هم بار بار چې کوم دی وځي او تاسو زیاتر علاجونه کړي خو څه فایده یې نه شوي. که چېرې تاسو غواړئ چې زموږ ویښتان مضبوط شي او نه وځي او په مخ کې غوړوالی راشي نو دا ویډیو پوره وګورئ. السلام علیکم، زه یم شعیب، تاسو ګورئ ډاکټر ډیر احمد شعیب. نن به موږ خبره کوو د هغه میډیکیشن باره کې کوم سره چې ستاسو د ویښتان مضبوطوالی هم راشي او وځي هم نه او په مخ کې مو سره غوړوالی هم راشي. نو موږ به خبره کوو د زنک باره کې، ورسره سربیکزیټ او ایویان باره کې. زنک چې کوم دی هغه موږ سره یو ملټي ویټامنز دی. ځان له صرف په ویښتو کې کار نه کوي بلکې هر ستا په وجود کې چې څونه هم د ملټي ویټامنز کمی راځي نو زنک واحد داسې ویټامن دی چې هغه کموالی چې کوم دی هغه پوره کوي او سپیشل چې کوم دی ویښتو کې ډېر زبردست کار کوي. کومکې چې ستاسو دا ویښتان وځي یا چې تاسو کله ولامبئ او بیا چې کوم ویښتان د انسان ویښتونه چې کوم دی وځي یا یې ږمنځوئ او وځي نو ستاسو زنک استعمال کې ډېر بهترین دی. زنک سربیکزیټ چې کوم دی دواړو کې تاسو یو استعمال کوئ یا سربیکزیټ استعمال کوئ ولې چې په سربیکزیټ کې هم چې کوم دی ملټي ویټامنز دی او زنک چې کوم دی دا ځان له زنک کې تاسو په سکرین باندې هم ګورئ. او ورسره چې ایویان کوم دی، ایویان کپسول چې کوم دی هغه تاسو په ویښتو باندې داسې هم لګولی شئ، خوړلی هم شئ او په مخ باندې هم دا لګولی شئ چې مخ ستاسو کوم مخ دی هغه به ورسره غوړوالی هم راپرېږدي. د انسان اکثر له چې کوم دی زیاتر که زنانه وي یا سړي وي هغه وایي یاره زمونږ جسم چې کوم دی هغه بالکل خشک دی او خارښ هم کوي. انسان چې کله دغه شي خشک شي وجود نو بیا هم خارښ مارښ او دغه کوي. ایویان داسې ملټي ویټامنز نوم سره دی، دې سره به ستاسو مخ کې هغه ښایستهوالی هم را پیدا شي، ورسره به غوړوالی هم را پیدا شي. مخ کې چې غوړوالی را پیدا شي نو مخ ورسره ښایسته ښکاري. دغه رنګې ویډیوګانو لپاره زموږ درسره د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. شکریه، تھینک یو.